مال نه ورکوي هغه له ورکوي چې هغه د دې لپاره راغلي دي چې یاره څه میلاو شي مال به راکوي دولت به راکوي د دې د وجې نه به موږ په اسلام کې او مسلمانۍ کې به که دا مال او دولت نه میلاویږي نو بیا پسې اسلام هم پاتې دی بیا پسې ذکر هم پاتې بیا پسې مونځ هم پاتې بیا پسې عبادت هم پاتې دی د دې دنیا خلک داسې شته دی چې هغه تهجد د دې لپاره راپاسي چې الله کور خوا کې مې پټۍ خرڅېږي دا به راله علي یعنې د دې پیسې به راکړې پلاني ځای کې ګاړی خرڅېږي د هغې لپاره راپاڅېدلی یم پلاني ځای کې مې دا ضرورت دی د هغې لپاره راپاڅېدلی یم الله رب العزت له عبادت دې لپاره کوي چې څه ترې غواړي که میلاو نه شي او میلاو شي نو دی بیا خوشحاله یو که میلاو نشي نو دی بیا خپه بیا خجیله بیا شرمنده بیا نه غواړي دا چې عبادت وکړي د عبادت کې هغه خوند هغه مزه نه بیا په دعا کې هغه خوند او هغه مزه نه هغه عاجزي نه وایي دعا مې نه قبلېږي عبادت مې نه قبلېږي زه په ځان پوه شوی یم چې مونځ کوم نو مونځ راله بدېږي چې تلاوت کوم تلاوت راله بدېږي چې ذکر اذکار کوم نو ذکر اذکار راله بدېږي یعنې په ما نیکي ښه نه راځي دا غریب دې ته پروت دی چې زه نیکي دې لپاره کوم چې ماله به مال راکوي زه نیکي دې لپاره کوم چې ماله به پټۍ راکوي زه نیکي دې لپاره کوم چې زه پې ځان له ځمکه والم زه نیکي دې لپاره کوم چې زه موټر والم زه نیکي دې لپاره کوم چې زه د دنیا مالداره سړی جوړ شم الله وایي دا خو ته په بړو باندې کار کې لکه دا دي چې قمقلان خلک دي بعضې کمزوري خلک دي نو هغه وایي الله رب العزت له مخکې د مرګ نه رشوت ولېږه یعنی دا سړی اوس وفات شو دا زنانه وفات شوه دا په قبر کې مخه وه دا په قبر کې مګ ده د دې نه مخکې صدقه وکړه خیرات وکړه الله له څه ورکړه الله له څه ورکړه نو چې دا د قبر کې کېښودو نو بیا به ورسره الله نرمي کوي بیا به ورسره الله ګزاره کوي بیا به ورسره الله رب العزت د طرف نه احسان کیږي او که څه دې ورنه کړه نو په دې قبر کې دا پې تباهۍ او بربادۍ ظالمه ته په دې نه پوهېږي چې دا ته الله له رشوت ورکوي چې الله سړی درلېږمه خو مخکې نو مې دا میخه اعلانه کړه دا